الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العظيم. درود شريف ويقول اللهم صل على سيدنا ومولانا وشفينا محمد وبارك وسلم عليه. زمان درزړو شیخ آباد او د دې یونین کونسل مشرانو قاری شعیب صاحب ټول درسونه قاریان حضرات چې زمونږه د جمعیت علماء اسلام ملګري دي او د محکمې د سویګي د چارسدې د محکمې ملګري دي. دا نن چې کوم د سویګیز د پرشر زیاتېدو دپاره کومه منصوبه اختتام پذیر ده انشاءالله العزیز. رنګ ساتله به دې ټول علاقې ته پرشر زیات شي. کومو ملګرو او کوم دوستانو د دې علاقې قاری شعیب صاحب یا مولانا ضیاء الرحمن صاحب شیر خان صاحب او نور ملګرو چې دې کې موږ ته پته نه لګي چې څومره کسان محنت کړی دی او بیا خاص کر زمونږ مسعود خان سلمان خان او نورو د دې ادارې د دې محکمې د سویګیز چې کوم جان فشاني کړې ده او د شپې او د ورځې دلته ولاړو په دې کار کو او د سړک چې کومه محکمه ده او دوی دې ملګرو ته کم تکلیف رسولی دی هغې تکلیفونه د الله د محکمې او د شیخان ټول اجر عظیم ورکړي. قاری شعیب شپې دلته کړې دي د یخه یخنۍ کې بیا قاري صاحب او د دې کلي کسانو د هغوی ډېر خدمت کړی دی. موږ د دې خصوصا د دې کلي چې چا د دې مشرانو خدمت کړی دی چې یا ډوډۍ د خپل وس مطابق موږ د هغې شکریه ادا کړو. الله د هغې اجر قاري صاحب او نور ملګرو له ورکړي. بعضې خلک چې د شهرت ډېر شوقیان سیاسي سړی وي د شهرت شوقي خو دا ده چې یو کار یو جماعت وکړي جمعیت علماء اسلام وکړي او بل کس وایي چې زما نوم پکې هسې ور واچوه دا خوند نه کوي. بعضې کارونه به زمونږ ملګري کوي بعضې کارونه بلې پارټۍ والا کوي خاص کر چې حکومت کې موږ دا نه وایو چې یاره به دې کې زمونږ نوم ور واچوه. موږ په پردي کارو بورډونو نه لګوو. موږ یو اصولي جماعت سره تعلق ساتو او دا وایو چې یاره هر پارټي دې راځي او زموږ دا قوم ځپلې شوي قوم د چارسدې چې د دوی کارونه سرته ورسوي. سیاسي اختلافات هم په خپل ځای موږ دا غواړو. دې وخت کې شیرفو خان هم په حکومت کې دی جماعت اسلامي په حکومت کې دی تحریک انصاف هم په حکومت کې دی. موږ ورته وایو د دې علاقې دپاره انحصت دپاره زه دې سوال کوم چې د دې خلکو تاسو په رښتیا دردمند شئ او د دې مسلې حل کړئ. زه یوازې صرف د قومي اسمبلۍ ممبر یم. بعضې خلک وایي د قومي اسمبلۍ فنډ زیات او چې کم ملګري پوه وي او د سیاست کې یا الیکشن کې څه اخیستې وي د صوبایي ممبر د دوی فنډونه هم ډېر او زر زري او موږ الحمدلله په لږ فنډ کې الله تعالی برکت اچوي. د محکمې مهرباني ده زموږ د سویګیز او د دې قدرتي وسایل وزیر ډېر یو بهادر سړی دی. هلته په اسلام آباد کې چې هغه سره کوم سکرټریان دي یا زموږ جي ایم صاحب دی د پېښور ډېر تعاون ما سره کوي. ستاسو د دې قوم دپاره د پولیسي قوم دپاره
منګه په دې کې راستي نه دا کړې وخت په وخت منډې والي دې محکمې والا ته پته را واړو دا خو ډېر غټ کار دی واړو کار لپاره منګه جیم صاحب ته یا سلمان خان ته یا شاهجان مسعود خان ته یا نور داسې چې کوم دي منډې تړې والي من د سوی ګیس د محکمې نه خصوصا ډېر متاثر او ډېر ښه کارونه کوي د دې نه علاوه په NSS کې زما ډېر کارونه وکړل نو هغه ټیک ته قانوني وي خو کله قانوني او چې محکمې نه کوي لکه د واپداس د هغه نه د واپدا وانه موږ ډېر زیات خفه نه لوډ شیډینګ ختموي نه زموږ جایز خبره مني او پتا لوډ شیډینګ نه ختموي نن زه په دې جلسه کې اعلان کوم چې زه به د خلاف د دې واقعا خلاف یو لوی جلوس وباسم زه به د مخکې قوم برابر صرف اډې ورځي خپل نمبر جوړي ما ته قانون معلوم دی کم دا ایکسیان او دیش دیوگان او دسو کنڈکٹران د دوی په خولې باندې لیمانان خواران اډې غورځي اډا ورزول خلاف قانون دی او خلاف قانون کار ته هیڅوک باندې پریږدو ټیک ده کنه زه په دې اډې غورځي صرف خپل نمبر جوړي د دې وجنا دا محکمه هم په زور خیر ټیک کوي ان شاء الله ولدي صحیح ده کنه بهر حال مارون دا وی چې موږ نن خوش قسمت یو چې د دې قوم یو ډېر زړه مطالبه وا د پریشر چې دا رضا شیخ آباد قائد آباد پاپڑا کورونا دارنگی سلے کمر مرشکی تاریخ آباد انشاءاللہ والعزیز بدن رو بیا دا خلق دا پریشر شکایت نکی او کسوی درازی دی خپل محکمه دا داریر خلق دی ما تا اعنات و ضرورت دی بولا مسئلہ حل کی انشاءاللہ والعزیز او انشاءاللہ انک مستاسو داد مسئلہ اللہ حل کی اور زمان په سیاست کې حصہ شیدل د دې مقصد سره په بدل پی د جمعیت علماء اسلام په سیاست کې د حصے اخیستلو مقصد دا دی چې موږ الله نظام په دې ملک کې راوړو دې کې تاسو تیار موږ سره کړه تاسو جمعیت علماء اسلام کسانو ته وګورئ زه په مدرسو کې زمون بچو ته دا کلمه خای دین ورته خای شریعت ورته خای اسلامي تهذیب ورته خای او د دین علاوه من یو داسې قوت جوړول غواړو چې په مختلفو موقعو باندې زموږ ملاتړ وي هغه الیکشن وي هغه جلسه صحیح مقاصد لپاره او موږ سره دا عوام وي نو موږ په هر میدان انشاءالله العزیز بری حاصلو نو تاسو موږ سره یې که نه د الله د نظام لپاره اسلامی تهذیب د خورو لپاره انشاءالله العزیز تاسو موږ یو دی جدوجہد کوو چې الله د اسلام نظام په دې ملک کې راولي او په سیاست کې که عالمان حصه نه اخلي په اسمبلې کې هغه خلک راغلي چې د یهودیانو تهذیب ایجنټ وي او دارنګې د امریکې د پیرنګیانو د نورو خرابو خلکو ایجنټ وي او د دهریانو ایجنټ وي د قادیانانو ایجنټانو پکې پټ وي نو که موږ پکې حصه وانلو په دې ملک کې به کفر راولي د دې وجې به موږ په سیاست کې حصه لرو بعضې خلک چې کله الیکشن راشي عوامو ته غلطفهمي خوري وایي دوی کورسۍ غواړي او موږ کورسۍ غواړو خو د الله نظام لپاره یې غواړو تاسو چې کورسۍ غواړئ د شرابو سکول لپاره یې غواړئ د قادیانیت د حمایت لپاره یې غواړئ د یهودیت بالادستۍ لپاره یې غواړئ نو تاسو موږ کې ډېر لوی فرق دی موږ د کورسۍ نه انکار نه کوو خو د الله د نظام لپاره یې غواړو او دا وخت کې تفصیل نشته دی لوی لوی جلسو کې به انشاءالله تاسو ته موږ تفصیلات بیانو یا الله دې محکمې دې ملګرو چې د دې پریشر زیاتو لپاره کوم جدوجہد کړی دنیا او آخرت یې ښه کړي الٰه العالمین موږ له توفیق راکړي چې د قوم سي خدمت وکړو